نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. سورة بقرة اول سپارہ 83 نمبر آیات مبارکه. دین وړاندې د بنی اسرائیلو د حالاتونه دو قسم حالات ذکر شوي، دو نوعه. پدې کې د بنی اسرائیلو د حالاتو نوع ثالث دریم قسم حالت ذکر کیږي، او پدې کې د بنی اسرائیلو چې کوم عهد شکنې دي د هغې بیان پکې کیږي. نو د لومبي آیات مبارکه چې کوم ما تلاوت کو 83 نمبر آیات مبارکه، پدې کې الله تبارک وتعالی بنی اسرائیلو نه د اتو سیزونو وعده غشتې ده، او د هغې ورته الله تبارک وتعالی حکم کړی دی. اسباب متقربه الی الله، یا خو به اعتقاداتی، یا به قول وي، یا به عمل وي. اسباب متقربه الی الله، یا به اعتقاداتی، یا به قولی، یا به عملی. نو که د اعتقادات وي نو لا تعبدون الا الله، حقوق الله سره تعلق ساتي، عبادت به د الله نه علاوه د بل چا نه کوي. او که قول وي نو وقولوا للناس حسنا، د هغې حکم پکې شته. او که عمل وي نو بیا عمل په درې قسمه دی، یا به بدني وي، یا به مالی وي، یا د دواړو نه مرکب وي. که بدني وي لکه مونځ، دا عمل لی، او بدني عمل لی، بدني عبادت دی. او که مالی وي لکه زکات، دا مالی عبادت دی. او که دواړو نه مرکبي لکه والدینو سره حسن سلوک، په دې آیت مبارکه کې دغه ذکر شوی دی. دین وړاندې یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذي خلقکم، په هغې کې هم د عبادت حکم، او لا تعبدون الا الله، په دې کې هم د عبادت د الله، عبادت خدا د هغې حکم دی. نو دا یاد ساتئ، د عبادت او د توحید چې دی یو مثبت پهلو دی او یو منفي. نو دا یا ایها الناس اعبدوا، په هغې کې پازیټیو مثبت پهلو بیان شوی چې عبادت کوي. او دی وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، په دې کې نیګیټیو او منفي پهلو بیان کړی شوی دی. لا تعبدون الا الله، هلته ویلي و د الله عبادت کوي، دلته وي د الله نه علاوه به د بل چا عبادت نه کوي. نو لومبۍ وعده د دې نه دا غوښتلی شوې وه، لا تعبدون الا الله، د الله نه علاوه به د بل چا عبادت نه کوي. قرآن کریم کې یو څو څیزونه یي چې هغه یو ځای راځي. یو اطیع الله و اطیع الرسول، د الله اطاعت وکړئ، د رسول الله اطاعت وکړئ. دویم و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة، مونځ قایم کې، زکات ورکړئ. او دریم د الله عبادت او د والدینو حقوقو د هغې سره احسان کول، هغې خیال ساتل. دا قرآن کریم کې اکثر ځایونو کې یو ځای راځي. دویم حکم الله تبارک وتعالی دې ته د والدینو سره د احسان او د حسن سلوک وکړه، چې احسنوا بالوالدین احسان، او د دې تعلق د تدبیر منزل سره دی. وذی القربى، او رشتہ دارانو سره ښه سلوک کوي. والدینو نه پس د رشتہ دارانو خیال ساتي، د مور او پلار د طرفه رشتہ داران دي، نسبی دي، دې نه علاوه ازدواجي چې کوم تعلقات دي د هغې رشتہ داران دي، د هغې خیال ساتل. دا ټول رشتہ داران وذی القربى کې راځي. تاسو د رشتہ دارانو خیال ساتئ، رشتہ دارانو سره نیکي کول، هغې له صدقه ورکول، له صدقه هم ده او صله رحمي هم ده، دواړه قسمه ثوابونه میلاویږي. والیتامه، یتیم چاته ویلی کېږي چې پلار یې وفات شوی، هغه ته یتیم ویلی کېږي، خو چې نابالغه وي. زمونږ پښتنو اصطلاح کې خو که غټ هم وي نو یتیم ورته وایي، خو شرعي اعتبار سره چې پلار یې وفات شوی وي او نابالغه وي نو هغه ته یتیم ویلی کېږي. او چې مور یې وفات شوي وي نو هغه ته عجي ویلی کېږي، عجي. او چې دواړه وفات شوي وي هغه ته لتویم ویلی کېږي. نو الله فرمایي تاسو د یتیمانانو سره ښه سلوک کوئ.
ځکه چې قرآن کریم کې راځي ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. څوک چې د یتیمانو مال چې دی په ظلم سره په زیاتۍ سره خوري ناحقه، نو دی خپل خېټو ته اور ورچي د جهنم. هغه شان چې دی نبی علیه صلوات و سلام حدیث مبارک کې فرمایي انا وکافل الیتیم کهاتین، زه او کم کس چې یتیم پرورش کوي د هغه خیال ساتي، نو د قیامت په ورځ به موږ دقسې یو ځای جنت کې یو. نو د یتیم سره ښه سلوک کول، والمساکین مسکینانو سره ښه سلوک کول. غریب یو فقیر یو چې دی دا غریب دی فقیر فقرا او یو دی مسکین، نو دا دواړو حضراتو خیال ساتل. وقولو للناس حسنا، د دې تعلق د سیاست مدنیه سره تاسو خلکو سره حسنا ښه خبره کوي. د حسنا څه مراد دی؟ یو خو ترنه مراد دا دی چې لا اله الا الله تاسو دا وایي، او دویم قول لري چې دینه مراد امر بالمعروف او نهی عن المنکر دی. دریم قول لري وقولو للناس حسنا نه مراد قولا طیبا، تاسو نرمه خبره کوي، خشته خبره کوي، قولا طیبا پاک خبره کوي. او نمبر 4 قولا لینا نرمه خبره کوي. ځکه چې کوم کس واعظ دی، واعظ و نصیحت کوونکی دی، نو هغه د ذهن لراولي. ځکه هر څومره لوی شخصیت شمه، نو د موسی علیه السلام نه لوی شخصیت نیمه چې موسی علیه السلام ته الله وی، الله فرمای قولا له قولا لینا، فرعون ته لاړ شي هغه ته نرمه خبره کوي. او ستا مخاطب کار څومره لوی کافر شي، فرعون نه لوی کافر نشي کېدلی، لہذا د خپل خبره چې دا نرمه کوه. امر بالمعروف نهی عن المنکر چې دی دا قولا حسنا دی، دا ښه وینا ده. واقیموا الصلاة دی کې تهذیب اخلاق دی، چې تاسو د اخلاق و تهذیبو کې منځ قائم کې. وآتوا الزکات، زکات ورکې. دی د ټولو وعدې ترنه واغېستلی شو، دی بیا د دې وعدې عهد شکني وکړله او دا وعده ماته کړله. نو الله د هغې ذکر کوي. بیا بل آیت مبارکه 84 نمبر آیت مبارکه کې د دې د بل عهد شکنۍ ذکر کیږي چې په تورات کې د دینه وعده غشتلی شوی وه، او په هغې کې دې ته 3 حکمونه شوي. یو دا چې لا تسفکون دماءکم، خپلې وینې به نه تویوئ. دویم دا چې ولا تخرجون انفسکم، خپل خلق به چې دی د وطن نه وباسئ. او دریم دا چې کله څوک ستاسو حلیب کې څوک ګیر شي، نو د هغې به تاسو فدیه ورکوئ. دا مدینه منوره کې یو اوس و یو خزرج و، نو د اوس مرګري بنو قریظه و او د خزرج مرګري بنو نذیر و. بنو قینقاع دا هم چې د اوس سره و، نو د دې چې د اوس چې کوم مشر سعد ابن معاذ رضی الله عنه، د خزرج مشر سعد ابن عباده، د دې دواړو خپل منځ کې جنگونه راغلي وو. نو د هغې په حوالې سره دا خبرې ذکر کیږي. دا د یهودو په یو بل باندې دی و په یهودو یو بل باندې ظلم کو. نو الله تبارک وتعالی د هغې دغه عهد شکنې ذکر هم کوي په دې آیت مبارکه کې. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، یاد کا هغه وخت چې موږ واخیسته وعده د بني اسرائیلو نه فی التورات، په تورات کې وعده ترنه په تورات کې اخیسته شوې. ولا تعبدون الا الله، دغه میثاق تشریح څه ده، وضاحت یې کوي. لا تعبدون الا الله، عبادت به نه کوئ مګر د الله، د الله نه علاوه به د بل چا عبادت نه کوئ. وبالوالدین احسانا، او مور او پلار سره ښه سلوک کوئ. احسنوا بالوالدین احسانا، وذی القربى، یتیم او رشتہ دارانو سره، والیتامى یتیمانانو سره، والمساکین مسکینانو سره ښه سلوک کوئ. وقولو او ویل للناس خلکو ته حسنا ښه خبره. واقیموا الصلاة منځ قایم کې. وآتوا الزکاة ورکې زکات. ثم تولیتم، بیا تاسو عهد شکني وکړه مخه واړوه. الا قلیلا منکم، مگر لږ کسان و تاسو نه. وانتم معرضون، او تاسو اعراض کوونکي یې. مخکې ذکر شو چې ثم تولیتم تاسو اعراض وکړه، نو بیا وانتم معرضون اعراض ولې ذکر شو دوباره؟ نو علماء کرام مفسرین فرمایي چې تولیتم ماضي صیغه ده، نو هغې کې دا خبره راتلی چې رعی حدوث دی، یو ځل نیم به اعراض کړي. وانتم معرضون دا جمله اسمیه ده او په دې کې استمرار دی، لہذا دا ثابتېږي دی نه چې ستاسو عادت هم دا دی، دا نه چې ګینې صرف بس یو ټایم تاسو عهد شکني وکړه. وإذ أخذنا، دویم عهد شکني. وإذ أخذنا، یاد کا هغه وخت چې واغشته وعده موږ تاسو نه میثاقکم، وعده فی التورات، په تورات کې یو حکم ده لا تسفکون دماءکم، تاسو به نه تویوئ وینې خپلې. ولا تخرجون انفسکم، او دویم حکم ولا تخرجون، نه به وباسئ انفسکم خپل خلق، من دیارکم د خپلو کورونو نه، وطنونو نه. ثم اقررتم، تاسو اقرار وکړو، انتم تشهدون، او تاسو منئ دغه خبره.
ثم انتم بیا تاسو هؤلاء دغه کسان تقتلون انفسکم وجلم خپل ځانونه وتخرجون فریقا او ایستل تاسو یو ډله منکم د تاسو نه من دیارهم د هغوی د کورونو تظاهرون علیهم تاسو چړی کوله په هغوی باندې مددم کو د هغوی بالاسم د ګناه په کارونو یعنی د حقوق الله په ضایع کولو سره والعدوان او په زیاتې سره یعنی د حقوق الله او حقوق العباد په ضایع کولو سره بالاسم حقوق الله ضایع کول والعدوان حقوق العباد ضایع کول تاسو په دې کې د هغوی مدد کو مرګري چې حلیف چې کوم وي او هغه د ګناه کار کوي نو د هغې کې د هغه مددګار مه ګرځه وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان دا د قرآن کریم چې د حکم دی لہذا دی مدد کو د خپل حلیف بالاسم د حقوق الله په ضایع کولو کې مو سره مدد کو والعدوان او د حقوق العباد په حقوق ضایع کولو کې هم چې د هغې مدد کو وَإِيَّتُوكُمْ أُسَارَى کچری راشي تاسو ته قیدیان تفادوهم تاسو به د هغې بدله ورکوي او خلاصوي به فدیه به ورکوي وهو محرم علیکم حال دا دی چې حرام کړی شوي به تاسو اخراجهم ایستل دي دا و ضمیر شان دی حالیه دی وهو حال دا دی محرم علیکم اخراجهم به تاسو د هغې ایستل حرام کړی شوي دي او تاسو هغې وباسئ نو دوه حکمونه د هغې به خلاف ورزي کوله یو حکم به مانه ځکه چې هغه د خواهشاتو اتباع و په هغې کې نو د دې رشته د علم او عمل د خپل نبي نه کټ شوي نو لهذا صرف خواهشاتو پسې روانو نو په دې وجه باندې الله ورته وفرمایي چې تاسو په بعضې کتاب ایمان نه وړئ د بعضې نه انکار کوئ افتؤمنون ببعض الکتاب آیا تاسو ایمان ساتئ ببعض الکتاب په بعضې کتاب وتکفرون ببعض او تاسو انکار کوئ د بعضې نه فما جزاء پس نه ده بدله من یفعل ذلک څوک چې دا کار کوي منکم د تاسو نه هغې د الله وعید اورئ چې د هغې به څه جزا وي سزا به یې څه وي الا خزي مگر رسوایی به وي فی الحیات الدنیا په ژوند دنیوي کې یوم القیامت په ورځ د قیامت یردون دي به واپس کړی شي الی اشد العذاب هغه سخت عذاب طرف ته دی دا اخروي انجام دی دنیا کې الله به له رسوایی ورکوي او په آخرت کې به دی جهنم ته ورلویږي وما الله بغافل عما تعملون نه دی الله به خبره د هغه عملونه چې تاسو یې کوئ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا دا هغه کسان دي چې دی اختیار کړی دا اغشتې د ژوند دنیوي بالآخره د آخرت په مقابله کې فلا یخفف عنهم العذاب لهذا کم به نه کړی شي دین عذاب ولا هم ینصرون او نه به دی مدد کېږي دې ځای پورې دریم نوع ختم شو ولقد آتینا موسی الکتاب دې ځای نه څلورم نوع شروع کېږي د بني اسرائیلو د حالاتو نه او په دې کې د بني اسرائیلو چې کوم د آبا او اجداد دي پلار نیکونه دي هغې د انبیا کرامو سره چې کوم سلوک کړی سلوک بالانبیا د هغې بیان دی چې هغې د انبیاو تکذیب کړی او د انبیا کرامو د هغې قتل یې کړی هغې بیان په دې کې ذکر کېږي ولقد آتینا موسی الکتاب څلور زره انبیا کرام الله تبارک وتعالی بني اسرائیلو کې را لېږلي الله فرمایي موسی علیه السلام ته پکتاب ورکړی د هغه نه پس هم پی در پی پیغمبران را لېږلي وقفینا من بعده بالرسل او په دې آیت مبارکه کې بیا د عیسی ابن مریم علیه السلام عیسی علیه السلام ذکر پکې کېږي نو عیسی دا د عبرانی زبان دی د عبرانی ژبې لفظ دی یسوع یسوع او عیسی د دې معنی ده مبارک د دې معنی ده مبارک او مریم د دې مریم بیبي نوم قرآن کریم کې 31 مرتبه راغلی دا د قرآن کریم شان دی چې الله تبارک وتعالی قرآن کریم کې د زنانو نومونه نه ذکر کوي او د مریم بیبي نوم ذکر شوی دی د هغې اصل مقصد د یو عقیدي اصلاح ده چې هغه عیسیانو د عقیده وه چې مریم بیبي د الله زوجه ده د الله بیبي ده د الله ښځه ده یا چې دی د الله سره شریکه ده نو یا په خپله خدای دی نو په دې اعتبار سره الله د هغې تردید وکړو چې مریم بیبي د الله بنده ده الله یو نیکه ولیه ده هغه یو ښه ښځه وه د هغې ذکر کېږي ولقد آتینا مونږ ورکړی موسی الکتاب موسی علیه السلام ته کتاب وقفینا مونږ را لېږلی وروسته پسې من بعد د هغه نه وروسته بالرسل ډېر پیغمبران رسول ډېر پیغمبران مونږ را لېږلي نو مونږ ذکر کړو چې 4,000 پیغمبران بني اسرائیلو کې راغلي وآتینا عیسی ابن مریم البینات مونږ ورکړو عیسی زوی د مریم ته البینات ښکاره معجزې واضحه دلایل هم ورته ورکړل مراد ترې نه معجزات او انجیل دي وأيدناه بروح القدس قويناه بجبريل مونږ مضبوط کاغه لره په جبرائیل علیه السلام سره روح القدس سره جبرائیل علیه السلام په ذریعه سره د عیسی علیه السلام مدد کېده چرته بجته الله تبارک وتعالی د نبی د عیسی علیه السلام حفاظت کو د جبرائیل علیه السلام په ذریعه سره نو دا غي الله ذکر کوي افکلما اکفرتم بهم تقدیر داسې د عبارت
اکفرتم بهم فکلما جاءکم آیا تاسو انکار کوي د دینم کله چې دی وروړي جاءکم کله چې وروړي رسول پیغمبر بما خبر لا تهوا انفسکم چې نه خوښ استاسو نفسونه دا تکبر چې کوم سبب دی هغه ذکر کوي چې د دې زړه خواهشات هغه برابر نه وي دغه حکم سره نو استکبرتم بیا سرکشي کوي او تکبر کوي ففریقا کذبتم لہذا دغه تکبر نتیجه سوي چې د بعض یوې ډلې دی تکذیب کړي بعض ډیره پیغمبران دي چې دغه تکذیب کړي وفریقا تقتلون او یو ډله تاسو قتل کوي نو د سی ویل بکارو وفریقا قتلتم نو د سی ولې فرمایلی وفریقا تقتلون مضارع راوړل د ماضی په ځای لہذا دینه ثابتېږي چې دی اوسم دا کوشش کوي د نبی له صلوات و سلام په وخت کې چې د نبی له صلوات و سلام د هغې د قتل کول لپاره نعوذ بالله مختلف چالونه کړي کله نبی له صلوات و سلام دیوال لاندې کینول او د دیوال د راغورځولو مشورې کول الله خپل محبوب پیغمبر ته جبرائیل علیه السلام راولېږه او د هغې په ذریعې سره د نبی له صلوات و سلام حفاظت وکړو یا دغه رنګې نبی له صلوات و سلام له زهر ورکول یا په نبی له صلوات و سلام جادو کول وغیره داسې قسمه کوششونه دي کړي دي وقالو دی وی قلوبنا غلفون زمونږ زړونه ډک دي غلف دا د اغلف جمع ده وهو الذي عليه غشاوة خلیقه هغې باندې پرده وي یا زمونږ زړونه په پرده کې دي او یا چې دویمه معنی ده زمونږ زړونه محفوظ دي ستا د خبرو نه زمونږ زړه د ستا خبرې نه راکوزېږي او یا وایي چې زمونږ زړونه د علم نه ډک دي د علم خزانې دي الله فرمایي بل للاسراب لعنهم الله بکفرهم لعنت کړی الله په دې باندې د دې د کفر په وجه باندې فقلیلا ما یؤمنون ایمانا قلیلا دی لږ ایمان نه وړي لا یؤمنون اصلا لا قلیلا ولا کثیرا یو قول دا دی چې دی ایمان د سره راوړي نه لا یؤمنون اصلا لا قلیلا ولا کثیرا او یا چې دی فقلیلا یؤمنون ډېر لږ وخت لپاره ایمان راوړي لکه قرآن کریم کې درېمه سپاره کې راځي آمنو وجه النهار وکفروا آخره د ورځې په شروع کې ایمان نه وړی او د ورځې په آخره کې یا کافر شي فقلیلا ما یؤمنون ایمانا قلیلا لږ ایمان راوړي ولما جاءهم